فرمای ولکم فی القصاص حیات و یقینا دې تاسو د پاره په قصاص کې ژوند. نن سبا خو الله دې مفیو کې یوه اهمه خبره ده. اکثر چانه وفات مړی وشي یا چانه قتل وشي یا څوک چې ظلم وکړي، اکثر مشران او په دا کې علماء کرام هم بعضې شامل دي، هغه ورته وایي چې موافقو ښه خبره. حالانکه شریعت او قرآن کریم فرمای ولکم فی القصاص حیات، تاسو د پاره په ژوند په قصاص کې معنا چا قتل وکړلو دا قاتل دې په خپله قتل کړی شي، بدله دې واخیستلی شي. که چیرې موږ په معاشره او موږ په ملک کې دا قانون نافظ شو، ژوند کې به څوک یو بل قتل ونه کړي، ځکه چې د دې وجه موږ ورته څه دا ده چې موږ ورته څه ظالم معاف کړو. ظالم معاف کېدل دا یو ظلم نه ظلم دی. یوه مخکې پې یو کس چې کوم نه هغه و اکسیډنټ کړی و، په غلطۍ کې مړ شوی و، دې فیصله وکړه ورته ویلې چې 5 لک روپۍ ورکړو بس معاف. زه دومره سخت خفه شوم چې حد نه سوه. حالانکې شریعت 72 اوښان مقرر کړي دي. چا نه قتل خطا وشولو معافي نه کوله، 72 اوښان فدیه دې دله ورکړي او بیا یې معافي وکړي، نو بیا به د مسله حل شي. کینې که دغو معافي ونه کړله او قصاص یې غوښتلو، نو بیا به چې کوم دی مغه قاتل چې چا نه قتل شوی دی دا یې قتل کړي. والا مو د درس دارو کوي چې تاسو بدله واخلو، بدله کې د تاسو د پوره ژوند دی. حالانکې نن مونږ خلک او مشران دا خبره کوو چې دغه کې چې کوم د خیر او برکت دی، معافي وکړه. د کومې خبرې معافي وکړم؟ یاره غلطي ته شوي، نو غلطي کولو باندې الله مجرم ګڼلی دی. د دغه انسان غلطي کړې دو، داسې غلطي کړې دو چې هغه انسان ما عزتمندو یو 3 قسمه خبرې دي چې په هغه کې انسان قتل دی. یو اولنې دا چې د شادي شدی و زنا دې وشي، دغه انسان به هم قتل کړي، او بل د چا نه قتل خطا وشي، چا نه قتل خطا وشي. او 3 نمبر هغه دی چې د دین نه مرتد شي او دریز وریزو کې دی واپس را نشي اسلام طرف ته مرتد شي. دا 3 صورتونو کې قصاص او دا قتل کېدل ښه خبره ده او بهتره ده او قرآن کریم پې ګواه دی. نن د موږ مشرانو ته او علماو ته دا ریکویسټ ده چې په دغه معاملو کې لږ سخت وچلېږي او د قرآن کریم دغه ایتونه لږ واوري ولکم فی القصاص